بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغان او د پاکستان ترمنځه تاوتریخوالی خو د ډېرې څه مودې راسې روان دی، خو آیا د بارډر حل څه دی او اخوا چې کوم تجارتي خلک دي د هغې حل څه دی، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو او د افغان کډوالو سلسله څنګه روانه ده په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. لومړنۍ به راشو په بارډر باندې به خبرې وکړو. پرون هم څه کسانو چې هغې میسج وکړو چې یاره افغانستان لخوا ویل کېږي دا چې بارډر به نن ورځ یاده کړې وه چې بارډر به کولاویږي، خو هغه خبرې چې کوم دی ټولې دروغ وې. مونږ خپل ورور صحافي نه تپوس وکړو، کوم چې په لنډي کوتل کې لګیا دی کورج کوي، هغه نه مونږ تپوس وکړو چې یاره نوې اپډیټ څه دي د افغان کډوالو حوالې سره او ورسره د ترخم بارډر حوالې سره. نو هغوی په خپلو خبرو کې دغه وویل چې یاره مونږ ته هم دغسې څه اوازه راغلې وه چې نن به بارډر کولاویږي، خو هغه خبره دروغ ثابته شوه. مونږ وکتل د تېرو څه مودې راسې نه بارډر بند دی، خلکو ته ډېر زیات مشکلات دی، خو دې کې یوه خبره چې کوم افغان کډوال دي صرف او صرف هغوی دپاره بارډر کولو کړی دی او چې چا سره تذکره ده نو د هغوی دپاره بارډر کولو کړی دی. که مونږ د افغانو کډوالو خبرو کوو چې یاره څومره افغان کډوال د ورځې اوړي لګیا دی په بارډر باندې، نو ویل کېږي دا چې د 1500 نه 2000 پورې ډیلی روټین کې چې کوم افغان کډوال دي هغه خپل وطن ته واپسي کوي لګیا دی. دې سره به زه د خپل پاکستانیانو هم خبرو کوم. څه پاکستانیان وروڼه زموږ په افغانستان کې دي چې څوک کار روزګار کوي هلته کې، هغوی دغه وینا کوي لګیا دی، بار بار دغه غوښتنې کوي لګیا دی چې هلته کې موږ سره ویزې ختمې شوي دي او موږ سره داسې نور څه وسایل نشته، موسم ډېر زیات یخ دی، واورې ورېږي. نو که یو خوا افغان کډوال له پاکستان نه خپل ملک افغانستان ته راځي، نو هغوی د خپل پاکستان حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنې کوي چې موږ ته هم دغه بارډر کولو شي چې موږ هم خپل ملک پاکستان ته راشو. موږ وکتل چې دغه افغان کډوال روان خو دي، په دې کې بیا داسې څه افغانیان چې هغوی د پاکستان جعلي سیناسي کارډونه جوړ کړي وو، هغې باندې هم عمل درآمد شروع دی. په هغې کې ویلې کېږي دا چې 1.5 لک کارډونه، موږ په تېر خپل پروګرام کې هم دا ویلي چې 1.5 لک کارډونه چې کوم دی هغه جعلي ختلي دي او اوس هم په هغې باندې کاروی نور هم تیزه شوې ده. او دې سره سره ویلې کېږي دا هم که دوی له چا هم جعلي سینایسي جوړ کړي وي، په هغې کې څوک هم شامل وي، که هغه سرکاري افسر یا داسې نور کسانی، نو د هغوی خلاف به هم سخت کاروی کېږي. دې سره که مونږ د پنجاب خبرو کوو، نو په پنجاب کې ویلې کېږي دا باقاعده پې انعام ایښی دی چې چا افغان کډوال په نښه که نو هغوی دپاره به 1,000 روپۍ انعام ورکړلی کېږي. نو د پنجاب لخوا افغان کډوال شروع کړي دي روباسي یې راځي دلته خیبر پښتونخوا ته، او خیبر پښتونخوا نه چې کوم دی بیا خپل افغانستان ملک ته واپسي کوي. بیا یې ورله یو کیمپ جوړ کړی دی په لنډي کوتل کې، په هغې کې راغونډ شي. او دې سره سره که زه دغه خبره وکړم چې کوم زموږ تجارتي وروڼه دي نو مشکلات هغوی ته ډېر زیات دی. نن هم ویلې کېږي دا چې که دې خوا دي او که اخوا دي نو ټریلو نه پوره روډ ډک دی او هېڅ قسمه مطلب هغوی ته داسې څه لار نه میلاویږي چې هغوی بارډر کراس کړي او ووړي. که په ټریلو کې څومره سامان دی هغه څښا شوی دی، نقصانات چې کوم دی نو په کروړونه په اربونو چې کوم دی نو نقصان میلو شوی دی. تجارتي خلک هم دغه ګیله کوي، بلکې د افغانستان لخوا خپل چې کوم تجارتي خلک دي هغې ته دغه وینا کړې ده چې په 3 میاشتو کې دنه دنه چې کوم دی تاسو خپل روزګار چې کوم دی د پاکستان سره راغونډ کوي، نور مزید تجارت چې کوم دی هغه به د پاکستان سره نه کوئ. نو نه پوهېږو چې دغه کمې خبرې روانې دي، دې نه کم میسج اخیستی شو مونږ یا پبلک ته مونږ کومه خبره مخې ته ایښی شو. ویلی کېږي خو دا مونږ هم دغه وایو چې یاره که افغانستان دی که پاکستان دی ګاونډي هیواد ملکونه دي او پکار ده چې دغه خبره دی په ناستۍ باندې ختمه شي. خو مونږ وکتل چې 3 ځل ناستې وشو، یو ځل چې کوم دی په دوحا کې وشو، بیا چې کوم دی نو په استنبول کې 2 ځله شو، په ګنټو بلکې په ورځو چې کوم دی نو دغه ناستې وشو، خو څرنګ یې مخې ته رونړو. مونږ ناست وو چې یو ښه خبر به مخې ته راشي او دغه خبر به مونږ خپل کتونکو سره شریک کړو، ورته به کېدو، خو هېڅ خبر مخې ته رانلو. بیا د دې نه بعد که مونږ دغه خبره وکړو چې کم افغان وروڼه دي هغوی خو روان دي، خو هغوی دغه وینا کوي چې یاره مونږ ته د مزید نور ټایم راکړلی شي چې مونږ خپل کاروبارونه
خو دغه ټایمونه بار چې کوم دی دغه افغان کډوالو ته میلاوېده چې یاره تاسو خپل وطن ته واپس وکئ، خو ولې چې دی بیا دغه خبره کوي چې یاره داسې مخکې هم موږ ته پاکستان چې کوم دی تاریخ راکړی و چې یاره تاسو به ځئ، خو هغې باندې څه عمل درآمد ونه شو. دې ځل چې کوم کډوال روان دي نو په هغې باندې سخت نه سخت اقدامات یې اوچت کړي دي، او بل لا چې دلته چې کوم زمونږ سکیورټي ادارې دي هغې باقاعده چیک اینډ بیلنس ساتي، او زمونږ دغه کم پاکستاني وروڼه چې په افغانستان کې دي نو هغې چې کومې غوښتنې دي دا زه خپل حکومت چارواکو ته مخې ته ږدم چې پکار ده چې افغان وروڼه ځي نو دغه پاکستاني وروڼه دې هم خپل وطن ته واپس وکړي. دې سره که بیا زه د تعلیم خبره وکړم، په افغانستان کې دا وخت د میډیکل اگزام چې کوم دی هغه روان دی، او دغلته کې چې کوم افغانیان وروڼه دي یا زموږ د پاکستان چې کوم خلک دي هغې هلته میډیکل له ځي نو دا ټایم اگزام روان دی، خو ولې دغه بارډر چې بند دی نو د دې د وجې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. صرف هغه خلک په دغه بارډر باندې اوړېدی شي چې کوم افغان کډوال دي یا چا سره تذکره وي نو هغه دغه بارډر کراس کولی شي وتلی شي. په کار خو دغه ده چې دغه افغان کډوال ځي نو دې سره چې کوم هلته کې چا داخلې کړي دي یا د چا تعلیم دی میډیکل هغې ته دې هم دغه بارډر کولو شي چې هغې خپل اگزام ورکړي او دغه اگزام له لاړ شي. ګیلې ډېرې زیاتې دي که هغه د افغانستان د عوامو دي یا د پاکستان د عوامو دي، که څنګه زمونږ پاکستاني وروڼه په افغانستان کې پراته دي هغې ګیر دي خپل وطن پاکستان ته نشي راتلی، نو دغسې افغان وروڼو ته خو بیا هم یو دغه شته دی چې هغې خپل ملک ته تلی شي، خو هغې کې هم ویلی کېږي دا چې صرف افغان کډوال. بل که زه د سوشل میډیا خبره وکړم، لکه ډېر خلک دغه خبر چلی په سوشل میډیا باندې چې یاره نن به بارډر کولاویږي او خلک به اوړي، نو دغسې قسمه خبر نه دی، مطلب ځان وساتي، فیک خبر دی نه چلی، ولې چې د خلکو تمې دي دغه بارډر ته چې یاره موږ به ځو، څوک د هغه افغانستان نه پاکستان ته راځي چې کوم پاکستاني وروڼه دي، نو څوک چې د پاکستان کې دي نو هغه افغانستان ته تلل غواړي. خو ګورو چې دغه خبرونه چلی لګیا دی او دغه خبرونو کې مخې ته راځي او بیا خلک رابطې کوي چې یاره دا پرون یو خبر په افغانستان کې چلیدلی چې یاره بارډر به نن کولاویږي، خو داسې هېڅ قسمه خبر مخې ته نشته دی چې دغه بارډر به کولو شي. بارډر هماغه رنګې بند دی، صرف او صرف زه بار دا خبره کوم چې صرف او صرف افغان کډوالو دپاره بارډر کولو دی، او چې کوم تذکره چا سره ده نو هغې دپاره کولو دی. الله دې وکړي چې دغه خبرې ختمې شي او دغه بارډر کولو شي، او دغه چې د چا کم مسایل دي که هغه د پاکستان دي یا د افغانستان دي دغه مسلې چې کم دی ختمې شي، او زمونږ دغه کم کتونکي دي دغه خبرې اوري لګیا دی نو هغې ته دې هم دغه یو خبره زه مخې ته کېدم چې په هر دغه باندې چې کم دی یقین نه دی پکار چې یاره مونږ وکتل چې کم دغه وشي یا یو خبر مخې ته راشي نو هغې نه بیا مونږ غلط دغه چې کوم دی مخې ته یوسو په سوشل میډیا باندې خوره کړو. یو ولې نه مونږ له پکار دي چې په دغه سوشل میډیا باندې یو ښه خبر مونږ خلکو ته مخې ته کېږدو، دا نه چې مونږ یو غلط یو سم خبر هم روچت کړو هغې نه غلط خبر جوړ کړو هغه خلکو ته پیش کړو مخې ته. نو دا زمونږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت، د لوی الله په امان.